کوم نوی ویډیو سره تاسو ورکړی وي. امید لرم چې تاسو ټول به ورته خوشاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. او ښار کې ظالم خاوند خپله ناوې ښځه د واده په شپه باندې ډېره بې دردۍ سره قتل کړه. دوستانو، ښځې عقل داسې کم حرکتونه کړي وو، ښځې عقل د واده نه مخکې داسې کم کارونه کړي وو. دومره ستومانه شو چې خپله ښځه یې د واده په شپه باندې په خپلو لاسو ډېره بې دردۍ سره قتل کړه. د معلومات خبرولو لپاره زموږ د ویډیو خامخا وګورئ. تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. نو ښار کې ډېر زیات ظلم شوی، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. یو ظالم خاوند خپله ناوې ښځه د واده په شپه باندې مړه کړله، خپله ناوې ښځه د واده په شپه قتل کړه. پښتانو اخر ناوې ښځې د واده نه مخکې کم کارونه کړي وو. ناوې ښځې د واده نه مخکې چا سره غلط کار کړی وو چې کله یې خاوند ته د واده په شپه باندې پته ولګېده، خاوند یې د غیرت په نوم باندې خپله ناوې ښځه د واده په شپه باندې قتل کړه. او بیا یې هغه قتل داسې نمونه نوم ورکړو چې دا قتل ما د غیرت په نوم باندې وکړو. دوستانو، خاوند وایي چې اوس ډېر زیات ستومانه یم، ډېر زیات خفه یم، ما خپله ښځه ولې قتل کوله؟ زما ښځه زما ډېره زیاته خوښه وه، زما ډېره ایمانداره ښځه وه، خو ما ته څه پته وه چې زما ښځه به داسې کارونه کوي چې د واده نه مخکې به پردو سړو سره غلط کار کوي او بیا به د هغې نه بعد ما سره. دوستانو، د دې په وجه باندې خاوند وایي چې ما خپله ښځه قتل کړه. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.